دا کوم قوم چې چنده باندې مدرسې نقشونګار کې جایز دی که نه ما خو تاسو ته چې خپلې پیسې لګئ نو جواز شته خو فقراو له ورکول دي او که جواز شته خو د قوم پیسې به بې نه لګئ مسجد کې چنده سے امام کو تنخواہ دینا بالکل گناہ ده خبرې مه کوئ البته قوم ته دې ووایي چې دا چنده مونږ کوو ګورې د امام تنخواه هم ترې ورکوو چنده کوو د امام تنخواه د مسجد په نوم د چنده او که جمعه امام له څنګه ورکوي قوم پوه کا بل دا چې هغې کې بعضې خلک زکات پیسې ورکوي نو په دې هم پوهېږه چې دا ګورې د جومات چنده ده او د جومات چنده کې زکات ما چوي زکات کې تبلیغ ضروري دی په دې پوهوي بغیر د عذر نه جمع مونځ نه کوي نو خو دا خو تېر شو که نه ګناه ده سخته که نه 4 رکعاته فرض مونځونو په 2 رکعاته اخرو کې مونږ تنها سوره فاتحه وایو دا ثبوت او شته دا به راشي ارقد فی الاولیات را روان دي سره روان دي خبر کوه کوم مسجد چې محراب نه وي د دې حکم څه دی نه دي ضرورت دی محراب په دې ضروري دی مولانا صاحب یو صف پکې بچل شي او د امام ځای متعین چې دلته کې ودرېږي خلک بیا غیر راځي او نور که محراب نه هېڅ پروا نشته یو د ناستې حجره وي بیا وروسته ورته محراب جوړ کړي او نوم پرې مسجد کې دي او خیر دی نایله نوم د دې سره مناسبت دی جمعې پر ورځ چې چنده کېږي د هغې څه حکم دی دا حکم دی چې بس خوره که نه دا جومات ته ضروري ده که نه دا چې جومات ته بلکونه دا بجلی به د کم نه کېږي د جومات دا بجلی به د کم نه کېږي پور ته ضرورت شو گیس ته ضرورت شو بل شي ته ضرورت شو دا خو ضروري خبره دي دا ښه خبره ده ښه مسجد کې موجود درخت اپنے استعمال نه وقف ته نشي راوستی اغیر وقتی دا یو ټیکټ یو څه لیکلی دی ما ته ډېرو خلکو شکایت وکړو وي دا چنده والا خلکو سپېمې وي سوری کړې اشکره یې ورکول جدي یو کس جومات جوړ کړی دی نور خلک په دغه جومات د دې سړي نوم ولیکي او خیر دی که نور څوک لیکي نو خیر دی لکه دارالعلوم حقاني په جومات باندې هغې مسجد مولانا عبدالحق رحمت الله علیه لیکلی دی دا خو د دغه لپاره خیر دی تعریف لپاره مسجد بنو زريع نه شو مسجد قباء مسجد فلان ویلی شي تعریف لپاره جی مسجد ابي بکر مسجد عمر دا تاسو ممانعت نه لري دا چې څوک جوړ کړي او دې په خپل نوم ولیکي دې لپاره چې دا ما جوړ کړ هغه په دې وعید کې هلکه مولانا صاحب هغه چې کوم جومات روان کړی دی هغې کې د تعاون ضروري ښه هغه جومات چې کوم روان کړی دی دا دارالعلوم حقانیې هغې کې تعاون ضروري تاسو کې څه متمول حضرات وي مالداران یا څه دوستان وي نو هغې له ترغیب لږ ورکړئ ورته ځکه هغه ډېر تیز کار روان دی او هغې ته ډېر سخت ضرورت دی یو غم دا پېښ شوی دی چې هغه حکومت ورته یو اعلان کړی د څو پیسو 10 کروڑ هغه توضیح مولانا سمیع الحق صاحب مخکې ورځو کې وکړه په ډله کې وکړه یو ځل نه 2-3 ځله غریب وکړه اخباراتو کې براله هغه ووایي چې دا واقعه داسې شوې ده چې دلته کې یو ممبر دی د هغوی خورایې دی په دا کوړي کې هغه د حکومت سره دی هغه وی چې یاره که ستاسو خوښ نو زه په حکومت نه د دې سکول دپاره هلته کې یو سکول دی په مدرسه کې دننه سکول دی حقاني یا هاي سکول دا مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه جوړ کړی دا سکول او دا سکول هغه جوړ کړی دی دپاره دا ځمکه د مدرسې ده دا جوړ کړی هغه دی هغه دې دپاره جوړ کړه چې د دې عوامو به لږ اصلاح وشي په دې سکول خو خلک خامخا وي که ټول خلک په مدرسو ته نه دي چې دا کوم هلکان دې سکول ته راځي نو موږ به ورته دینیات وښایو لمونځونه به ورته وښایو نو به سکول وي به دین زده کړي نو دا سکول هغه جوړ کړی و نو هغه سکول بیا پرایمري و بیا میډل شو اوس هاي دی او ډېر زیات او ګورې پوټې فیس نه دی پرایویټ سکول دی پرایویټ سرکار کې منظور شده دی خو یو فیس 1 روپۍ نه دی دا واپس لله فی الله خدمت کوي نو وی چې د دې سکول دپاره هغه ووایي چې دا به مونږ کالج کو سکول به کالج کو ډګري کالج چې ورته ویل کېږي مونږ ډېره ښه خبره ده هغه به حکومت سره خبره کړې ده حکومت اعلان وکړ چې 10 کروڑ روپۍ به مونږ په دا ولګوو حقاني امارت سکول باندې نو هغه 10 کروڑ روپۍ مولانا صاحب وی چې دوی لګوي نو ځای به هم ورته اخلي اول ته کې خو دا جي ټي روډ د یو مرله په بلا پیسو ده او د ځای نه علاوه دا دی چې بلډینګ به جوړوي په یو سکول باندې خو 50 کروڑ روپۍ لګي نن سبا په کالج باندې
نو دا پیسې د هغه سکول لپاره دي، دا د مدرسې لپاره نه دي، دا د سکول لپاره دي. بل دا چې دا پیسې موږ له جیب کې هم نه راکوي چې تاسو والئ. حکومت چې څومره کارونه کوي د ټیکهدار په ذریعه کوي، هغه ټینډر کې باقاعده لکه سړک جوړېږي، سکول جوړېږي، هغې ټینډر وکړي چې دا څوک ټیکهدار راشي هغه په بیه واخلي او بیا ټیکهدار خپلې پیسې لګوي او د حکومت نه راوباسي لګوي. نو نه دا پیسې بقول د هغې نه زموږ جیب له راځي، ټیکهدار به جوړوي او دا د مدرسې نه دي، دا د دغه دي د سکول لپاره دي. البته هغه وی چې موږ په دې خوشحاله شو چې ځکه سکول هم جوړ شي په دا ځای کې او لګوي شي نو خلکو ته هم فایده شي او کېدای شي که ټیکهدار ته موږ ووایو چې لکه پکې موږ هم یو د سر کم نه جوړ مدرسې لپاره، خو دا د سکول لپاره دي. نمبر 1 او موږ له پیسې لاس ته نه راځي، په دا جومات په دا سکول به ټیکهدار به لګوي. نو هغې نه لوی جنجال او لویه فتنه جوړه شوه. صاحبه نو دومره اثر په هغې غریبانانو پرېوتی دی، هغې وایي څوک پیسې چنده نه راکوي چې تاسو د حکومت دې کړو درکوي. د دې دشمنان خو شته که نه، نو یو لوی فتنه هغې غریبانانو ته دغه یو لوی جنجال ورته جوړ کړي. پرون سر خو دلته موږ ورته چنده کړی مناسب چاته دې ته راغلي او بیا به وایي چېرې تاسو مهرباني وکړئ چنده وکړئ او دا شاګردان د مدرسې نو ما خو ورته تقریبا څونه پیسې دی زیاتې 5-6 لک روپۍ نورې وي. ما ورته کې په طالبانو ولا ما چنده کړې وه، چوکیانو کې طالبانو ته ما ووایي چې لاړ شئ او چنده ورته وکړئ. په جوماتونو کې څه 5-6 لک روپۍ ورته موږ لګېدلې رسوي د ورته بیا جنده راوستې زه ګورو مشوره کوو که نه اصل کې د دې مدرسې امتحان دی، موږ په دې مدرسه کې لګیا یو، د دې مدرسې حقوق شته که نه، دلته هم کار شروع دی. بهر کې زه الله دې پکې خیر واچوي. نو حاصل د مسلې دا دی که تاسو کې څوک مالداره ملګري وي په خپله او یا څوک داسې غټه خوني درکړي لکه مدرسو سره تعلق وي خیر دی هغه راوړئ، تاسو له به د درسي په راوړو بیا خپله درکړئ. مدرسې سره امداد ضروري دی. بل مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نوم دی پکې، خو د ټولو شیخ و که نه. دو سر پسې انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد إلى قوله عذاب أليم. الحر بالحر امام شافعي رحمة الله عليه تقي وتقديرك دي الحر يقتل بالحر لا بالعبد. نمو واجب يا رسول الله قال سكنا والعبد بالعبد لا بالحر على عبد بالحر وجلكيږي مفهوم مخالف مونږه قالو مخکدا كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه الدية بكنو بس ديت بكنو قصاص. فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ذكر كي ولد تسلمون مفهوم مخالف ناقل أنثى بالرجل أنثى. ومن عفي له من أخيه شيء عفو وتوشي شيء دسشي شي سمانا يلك القصاص ناقل مودية راكوا فالفعف أن يقبل الدية في العمد. فعمد کی دیت نشتا فخطا کی دیت سے خدا په عمد کی دیت فرضا د قاتل راځي او فرضا د وارثانو دا فرضا د چا د وارثانو د مقتول راځي، فرضا د وارثانو د مقتول او د قاتل راځي، د دوه فرضا راځي. نو په راځي شي د دیت د مذهب دی چې بس دیت راکوا او د قصاص تر نه اخلم ټیک شو خبره. او یاد ساته چې کوم ځکه دیت اولا وبالذات لازم شوی دی هغه په عاقله و دی او چې کوم د صلح د وجه دیت لازم شو بیا په قاتل مخکدا. فاتباع بالمعروف عليه اتباع لقاتل بمعروف واداء اليه باحسان يتبع المعروف ويؤدي باحسان ذلك تخفيف من ربكم وبقي امه كذا شيء ورحمه مما كتب على من كان قبلكم داغي بنسبه تخفيف شو ومن يتدى بعد ذلك قصاص ديتم دوال وبي ملكي لا ظلم لي وله عذاب اليم قتل بعد قبول الدية والفتيشا. دام ثلاثي د امام بخاري دي محمد ابن عبد الله الاسواري او شو حميد طويلة وشو انس ادري شو شابته او مكتوب ده الله كتاب مكتوب فیصله الله قصاص تشابه براشي
ربيع عمته ترور حضرت أرسوا وكثر سنية جارية ليوز غاقمات فطلبوا إليها العفو طلبوا منها جاريين داغي دا قوم عفو قوم فطلبوا منها من قوم طلبوا من قوم دا ربيع إليها منها داغي بالجنين عفو بمعنى فأبا وغيونا هذه قوم بنا إليها إلى قومها إليها منا من قومها داغي مزروبي دا قومنا فأبا وغيكارو فعرضوا الأرشدية بيشكة دية رانوالا عرضوا بدميدا ربيع قوم تراجيري فأبا وغيدية مناخلو فأتوا على النبي عليه السلام وأبوا إلا القصاص إذا من الجنة غاقمات كل غاقمة ماته قصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن نذر انس ابن نظر ذات ترو د حضرت انس ویه دا غترو اسوي د دې جنې ورو یا رسول الله اتكسر سريه الربيع لما دخول راقمتي لا داسبن کیږي والذي بعثك بالحق لا تكسر نفذ ولنه نه دفع لا تكسر شي یاخذ پیغمبر قول رد کیږي لا تكسر حکایت نه بماجيږي ان شاء الله د ما قول بخله بچ کړي نفي لا يضربوا نو وهليكي لا يضرب خود نو وهلي شي نفي حکایت تواقعنا دي نفي خبر دي نه انشاء لا تكسر نبماتي سنيه دري نفي لا حکایت کې نبماتي ان شاء الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انس كتاب الله القصاص تقدر فیصله قصاص څنګه دا خبره کې نو فرض القوم قوم راضي چې په عفو او بل ځای راضي چې رضو بالعرش د دوه تطبیق وما قصاص عفو بيده قبول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله بعد بندگانو د الله نه اغسوم دي لو اقسم على الله لابره هذا الكلام التدابير دا زمانہ کو غاص بنا ماتيږي نو الله اغيز لك ميلان پیدا کا عفو تا معاف اور پدیشا بل ذکرادي رب اشعث اغبر ببرسر دی غبار آلود دی لو اقسم علی اللہ لابره فاللہ قسم مخرج باران بکیگی اور شین اسمان و موسمیات والاوید نبکیگی خدای باران کی لیب اللہ حانس نکی شابتے بس مولانا صرف یو خبر تغوکیر چه خبر اقلانش دلتا سوال لازی چې کتب علیکم الصیام لدى رمضان روجی مرادی دی او کما کتب علی الذین من قبلکم تشبیه سین دا ځکه په امم سابقه خو د رمضان روزي نه وي هغه کومه روزي وي دلته دا پیټه ول دا کون اثر پورې ټول په یو بنا تشبیه صحیح نشوا ځکه دا تشبیه د رمضان د روزو ده او په هغه د رمضان روزي نه وي فرض هغه باندې ایام 20 وي ایام 20 په جنې ایام الليالي البيض دیار لسمه سوار لسمه پنځل لسمه د هرې اسلامي میاشت شپې په سپینې او یو عاشورا تو په عرفه داخلي تو عرفه داخلي او عاشوره پکې ده مجموعه ټول څه شوي درې په 1200 کې وها شپږ دې شوي کړه یو تر عاشوره شو شوي هو او که عرفه به ته دې شو عرفه نه ثابت کیتا دارو جیوي نو سوال وکړه چې دا تشبیه صحیح نشو نو زموږ علما کوئی جوابونه کوي چې دا تشبیه په ذات کې د په وسط کې نه دا تغیم روجي په موږ هم روجي لیکن شاه صاحب لیکلي دي انور شاه کشمیری ځان کوي کا هغه وینا ویلو مخکې د رمضان د فرضیت نه زمون په امت هم د قروجه فرض وي د رمضان نه مخکې هم دقه ایام 20 او عاشوره په تشبیه په ذات او وسط دوارو کې دا رمضان ته حق نه دی یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام چې ایام 20 دی او عاشوره ده کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دا رمضان نه دی ښه او شاته بوې زما په دې قرینه څه ده یو کو تشبیه په ذات او په وسط کې شو دیم څه ده فرض راضي ایام معدودات د شمیر ولې نو د رمضان هغه خو د شمیر نه دی خو کله یو کم دیر شي کله دیر شي دا د شمیر دی چې و دې سیاست دی وایي او بل پکې څه قرینه نه بل ذلك على الذين يطيقونه طعام فدية طعام مسكين على الذين يطيقونه نو من سوایو من واکه لا مقدر لا يطيقون
یا موږ وایو چې حمزه د سلب ده او یا دا چې باب یطیقون متضمن دی خاصیت د تکلف لرا یطیقونه په تکلیف نشي تو جواب وکړو یا لا مقدر تو یا حمزه سلب خلو یا خاصیت د تکلف کو او دې ته ورسېږه وی دغه ایام بیزو حکم داو که څوک طاقت لري او مې خوخه د کروجن سي کفیدیه ورته درې قرینې شوي تشبیه ذات کې شو شابه وسط کې شو ایام معدودات په قرینه شو تر رمضان هغه شهرن دی خو میاش مشمیر نه دي کله یو کم دي چې کله دي او د چا ته دی همیشه یو کم دي د چا ته دی دا همیشه یو کم دي چې د ډیر شو پکې د ډیره کم راځي خدا جمله معترضه او درېمه قرینه په صدا یطویقونه د اغر جو حکم نو چې بیا وروسته الله یت نازل ک فمن شهد منکم الشهر فليصمه دا منسوخ شوی نو استحباب اسم باقی پاتې دی او فرضیت منسوخ لاخو امام بخاری به اعلان هم د قرشات چې کوم خبره دی هم د طرف ته دی او معلومه شي ان ابن عمر قال كان عاشوراء يصومه اهل الجاهليه فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصومه وصف استحباب اشتري د دې څه مناسبت دی پته ولګي چې یا کتب علیکم الصيام اقع عاشوراء مراد د ایام البیض وې څه خبره د امام بخاری کې دا حدیث د باب لاندې نور دقه مراد ده نو د پدېشا کله کوم مراد د رمضان اخلي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من بيت مناسبه ثبته عن النبي عليه الصلاه والسلام وفي مرحلة الموضوع محمود القرآن على إبراهيم السلام على إبراهيم فقال اليوم عاشوراء قال كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان تورك فرضية مسروق دي فقد نقول تبرا سره وخرجابته فرضية ختم شو استحباب والسمستان فكان من شاء الله ومن شاء الله يصوم مبارك او ايام معدودات فما كان منكم مريضا او على سفر من عجل من ايام مبارك وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين وان تطوعوا خيرا فهو خير لكم ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون وقال عطاء يسر بالله بكله كما قال الله وقال حمد قال بما رشيد وقد قدروا لي فكن الذي وقال الحمد ارضع عشوى حامله يريق بنات يا فبشي غير مختار يبي حذرتي اما الشيخ الكبير يتقدر دون الذي نو هذا الشيخ الفاضل أبا إطعام وفي فقط أطعم أنس بعد ما كبر يوم قالوا ذو قالوا كل يوم مسكين خبزا ولحما سبوا خير وأفطر قراءة وإفطار قراءة دعام يطوقونه وهو أكثر هذا كوي يودك يطوقونه شيء ذلك هغه بیا متضمن دي خاصیت د چا لپاره مشتمل دي په خاصیت د تکلف باندې شبا يطوقونه چې پرېر مشقت طاقت لري شبا هغه منسوخ نه دي ولا شيخ الكبير والمرأة الكبير طاقت نه لري ان يصومان مشقت سره کوي ويطعمان مكان كل يوم مسكينان ابن عباس تعالى منسوخ نري او دا نور علماء ورغه دا چې دا منسوخ دي څه شي دا هغه ايام بیس سره متعلق او عاشوري سره منسوخ دي شابه او دي ویلای ابن عمر منسوخ دي دا په حتی ايام بیس کې اختیار وکړو جری څه وکړي دی ورکي نو منسوخ شو ها او دې مله حضرت ابو بکر مله حضرت ابو محمد رحمه الله من حاجه او جری عبد الله عزيز ولا سلام رضي الله عنه قال من اراد ان يفطر ويفتدي ولا منسوخ دي ايام بیس سره او عاشوري سره متعلق نازل شو آیت بعدها چې من شهد منكم الشهر فليصومه والفديه نه ورکه صرف مریض وفديه ورکه په نسب استثناء لري ها قال ابو عبد الله ما تروګه مقابله دي وفي ملحقنا ابو بكر وكيل شاګرد د خپل استاد نه مخکې مړ دي ها اته نو پیدا وهمونه کی
لیکن سم ایسے ہیں ادا کرے ہاں بعض وقت شاگرد استاد نمک کی مفتی کا ہاں او دے بل قرات شبہ من زاد وأدعى أكثر من مسكين قال بيتر شبه يوم الجامع فردا يوم الحياة يوم المحفوظ ذا شبه خدا نے جنہیں ہم جس دینا کولا لے کم دینا کولا بے حیائی بے کولا وقال الله على في كان عبد الله عن سعيد عن لسان بارنا وقال حدثني يقول الله وقال ابو مشهور وقال قال حدثني ابراهيم بن علي عن لسان قال ابن الله رضي الله عنه قال لما ادرك ما كان يقول النساء ذات تشبيه بالكل جمع بند وقال يقولون ذا غلطه بت کېدلې ها قال الله على ابيض استعاره ده فجر صادقنا ها بيان لقيت ابيض من الفجر ها اعتكاف کی جمع ممنوع ها اذن نبی بلا بلا ترخوا کے اعتکاف کی کوٹا جوڑا ہے ما کے ها وفي قال حدث مسلم اسماعيل قال حدث ابو عمرو عن رجل عن الشافعي عن علي قال حدث ابي هريره قال حدث ابي هريره يوم النبي مناقب وباخبارات كوها ما خدا باندې پلان دی دا د تارونه خریبي به ساده خو به دا وکړي نه نو ځکه چې الله ته کوم تارونه مراد دی هغه خدا بالغ لاندې نه راځي او بالغ په دې نه نو انك كخيت ابيض وصفت الله مراد دی قال بتعالى لاندې قرآن هغه صحابه چې قرآن د غیمیت کې نازل دي په رسول الله مبارک ته بیان د قرآن په معنا نه کوي په دې زمانه را به څه کوي شابه او دې سره حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جل رحمه عن شافعي علی بن حاتم رضی الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرى بالنسبه اوان ابراهيم قال ان علي المقام دا معنا نکړه دې کنایه د سادهتوب نه شابه دې نصب تجین د مقام هذا متواصل وبيان نهار وفي من حسن الى الله وعلى سعيد بن مريم قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال وجد الوضوء وشرب حتى تبين له خيط رجل من الفجر نون هذا الشبه وحدثني من الفجر وكان رجالا احد الصبر هذه يوازي حديث نوره بقي شابه ها وكان حدثنا اذا يقول حتى تبين له من الله عز وجل الله من الفجر قال وحنا بيعمل الليل والنهار قال الله الى الجنه صلى الله تعالى على ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من دعا کے بیماروں اللہ شفا حاجت مند تو دعا کے چلے حاجت اللہ منتخب قسم فتنوں و مصیبت کا دنیا اور آخر نفع مان کے عالمان معالمان فاضلان مدرسین مفسرین کی خدای حافظ مضبوط خدای ذن مولی پر اعمال کے اخلاص پیدا اللہ گناہوں نہ معاف کے اللہ توبہ قبول کے اللہ بچی صالحان دیدار کے اور خدای ہر قسم آفات ہونا دنیا اور آخر نفع مان کے اذا اسرائیل اور امریکہ خدای پر فضل حرب اولین منظر ملک پاکستان علیہ حفاظت مدرسہ اسلامی اور جو سپر اردو شریعت اور عزیز خدمت کی اللہ کا طور حفاظت رحمت کے تو دیارے باندې مدرسې د چنده کوي ګناه دی او خیر دی او دې زمانہ کې علما له کوم اجازه پرې ورته چې دینه بغیر کار نه کیږي خو احتیاط ته کوي احتیاط ته کوئی مشکلات مدرسہ دی ولا اغه د پیسو نه ودي خپل دی ولا پیسې ورکړي جگہ ہو اس میں صرف گرمی کی موسم نماز کرتے ہیں گرمی کو محراب بھی بنا ساتھ اور دا خدای خدای کامیاب کړه دعا الله دې ول شفا ورکړي دعاګانې الله دې دا کوي دعاګانې